تا نوم څه دی؟ فرهاد. دلته د تا په کلي کې تا ته څه مسایل دي؟ موږ ته د ګیس غټه مسله ده چې ګیس سره شته نه میټرې لګېدلي دي او خلکو ته دغه لګولي دي شیزونه هوا راکاږي بل دغه تاویږي میټر بل رسي او ګیس نشته. غټه مسله د ګیس ته بجلی که وي او که نه په بجلی څه کوي چې تا ته پخولو سړولو څه نه څه پې کوي. په دې باندې دلته کې چېرته کوم مشر راوچت شو د ګیس جی ایم یې څوک هم چا تپوس نه ده کړی هسې په دول خلک لګی دي یو شي خبره تپوس نشته. پایپونه راوړي په پایپونو خلک څه کوي؟ خلکو ته ګیس نشته په دې کلي کې تپوس وکړه چاته ګیس نشته په میرو کې پایپونه لګوي په پایپونو څه کوي پته شو پایپونو باندې؟ نه 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 دا خبره غلطه ده چې تا ته ګیس نشته نو څه پې کوې په پایپونو باندې کوې څه؟ او که نه زه یو پارټۍ سپورټ نه کوم پارټي پرېږده په پارټۍ څه کوې صرف بوټونو له رسي نور ته مړه د مهنګایۍ ته وګوره هر څه ته وګوره دا څه حالات ده. علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورموړ نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی د اورموړ میانه طلاب غاړې نه. مینوالو کوم میشن باندې چې زه روان یم که هغه د بالا مسایل دي که هغه د میانه مسایل دي که هغه د پایانو مسایل دي هغه مسایل مونږ راوچتو او کوم د دې حلقې او د دې کلي مشران واکداران چې کوم دي هغوی ته یې د کیمرې په سترګه باندې ښیو چې دغه ولس چې کوم دی دوی ته د کم مسایل د مسایلو شکار دي د هغې حل چې کوم دی د کلي د تکړه مشر په وساطت سره به د حلقې مشر چې کوم دی هغه به د دغه مسایلو حل راوباسي. میانه طالب غاړې ته راغلي یو دلته کې مونږ سره ډېر ملګري او مینوال ولاړ دي هغې کې امجد استاذ هم ولاړ دی او بلکې چې زه یې ولیدم نو ودرېدو چې زه د تپوس جواب در کوم نو هغې سره یو څو خبرې د دوی د دغه کلي د مسایلو په اړه باندې کوو نو چې امجد استاذ مونږ ته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلشاد خانه ښه جوړې خیر ده. امجد استاذ اول خو راته دا ووایه د تا د اورمړ میانه کلي د بجلۍ او د ګیس حالات څه دي؟ د بجلۍ خو به درته داسې ووایم چونکې دوې وجې دي یو د عوامي وجه ده یو د ډپارټمنټ وجه ده. عوامي وجه دا ده چې د موږ میټر نشته میټر څوک نه لګوي اگر چې موږ یو کوشش کړی او موږ محکمې سره پیسې جمع کې 1 کروڑ څه د پاسه 1 کروڑ روپۍ موږ جمع کې خو ویلې ډپارټمنټ چې کوم دا بیا په هغې کې نن سبا د هغې په وجې د موږ د بجلۍ سیسټم تر نن ورې د پورې نه ده ټیک شوی. دا راته ووایه د یو کلي او د یو حلقې مسایل حل کول چې کوم دی دا کار د چا دی؟ ګوره که دا یو سړی یی که نه چې دا به سرکار حل کوي دا خبره غلطه ده د ما په خیال دا خبره غلطه ده چې سرکار به تعالی بلکې عوام به خپله مسله په خپله په دې حل کوي. اوس مثال زه درته داسې یامه چې د موږ د بجلۍ مسله ده مین مسله د موږ د بجلۍ ده نو په بجلۍ کې پکار دا ده چې موږ خپل خلک په هغو کې دا شعور پیدا شي چې موږ د دې کونډې سیسټم نه ځان وباسو کونډه سیسټم ختم کو او د هغې په بدل کې چونکې اوس وابډه چې کوم ده دې مثال دا کونډه کلچر ختمول چې کوم دي دا به ته څنګه کې؟ ګوره تاڼه تحصیل خبره خو دې صحیح ده چې تاڼه تحصیل به رسي خو تاڼې تحصیل کې بې عزتۍ نه رسي تاڼې تحصیل کې بې عزتي رسي تاڼې تحصیل کې بې عزتي رسي تاڼه به رسي تا نه به کس وي چتی هغه کس به د ناظم د ام پی ای د ام این ای په تمه باندې چې ما به اوس دا راخلاص دا راته ووایه استاد د تا د کلي د ډسټرکټ ناظم شته؟ او الحمدلله شته. ټاون ناظم شته؟ الحمدلله دواړه ښه تکړه نور خو په دې کلي کې هم تکړه مشران شته؟ دواړه او الحمدلله ښه تکړه ام این ای ام پی ای هم لري الحمدلله. د دې کونډه کلچر ختمولو دپاره بیا تاڼې کوټې عدالت کچرۍ ته څه ضرور دی؟ صحیح ده دا صحیح ته یې چې یاره پکار دا ده چې د موږ مشران شته ام پی ای ام این ای هم شته پکار دا ده چې ای راشي او هغوی دا سیسټم په ډپارټمنټ باندې ټیک کړي خو ویلې ګوره دلشاد خانه په پاکستان کې ډپارټمنټ کار کوي نه جان بوجھ کرے نه کوي. ذمہدار څوک دی؟ ډپارټمنټ چې کار نه کوي ذمہدار څوک دی؟ ذمہدار ته به اوس یې چې سرکار یې ذمہدار ده نه سرکار یې سرکار ورسره څوک زه به درته ووایم چې د دې ذمہدار څوک دی؟ د ما کلی دی په هغې کې شکر الحمدلله زه فخر سره ویم
چې ښه مزیدار کارونه پکې شروع دي د یوې خبرې کمې چې کم دی هغه د یوې خبرې دی چې په اورمړبالا کې چېرته ډسپنسري وړه غوندې بیچو جوړه نه شوه د دغه یوې خبرې کمې دی پکې خو دا راته ووایه استاد زه د تا نه هم دا تپوس کومه دلته کې دغه کارونه کېږي په ورمړمیانه کې الحمدلله ښه غټه بیچیو ده الحمدلله سینیټیشن کار پکې ښه درس کې شروع ده د ګیس کار پکې ښه درس کې شروع ده د وابډې په مد کې پکې چې کوم ده ګیس چې نشته نش بیله خبره ده نش بیله یوه خبره نش ځان له خبره ده که نه نش په همدغه مسایلو پسې راغلي وو دا خو موږ ته هم پته شته دی چې ګیس شته دی بجلي شته تارونه د انګریزانو د وختو لګېدلي دي خو په دې کې دا بجلي ولې نشته او دا ګیس په دې کلیو کې په دې د اورمړ قوم دا ګیس خو د اورمړ قوم په نوم باندې راغلی او ټیک شوه نن دغه اورمړ ولې د ګیس نه محرومه دي ذمهدار یې څوک دی ذمهدار د دې د ما ایم پی ای نه دی د دې ذمهدار د ما ایم ان ای نه دی د دې ذمهدار د ما د کلي مشر نه دی ولې ته په دې دا خلک ولې نه ګرموي دلشاد خانه ګرمولو خبره نه ده زر ته یوه خبره کوم د رینګ روډ چې کوم لاین ده په هغې کې ګیس نشته دا ښکاره خبره ګوره زه ګراوند خبره به کوم په ګراوند باندې چې کوم سیسټم ده ټیک ده د هغې په نسبت باندې په جي ټي روډ چې کوم پیپ تیر ده په هغې کې ګیس شته هغې نه موږ ته به د هفتې نیمې لس یا شلو ورځو کې چې کوم ده انشاءالله دا ټچ کوي دا پیپ هغې سره به د ګیس مسله انشاءالله مستقل طور باندې حل شي استاد جي خفه کېږم تاسو چې کومې خبرې کوئ دا د سپورټ خبرې دي او د ما چې کوم خیالات دی هغه د عوامو مشکلات راوچتول دي ټیک شوه دی خو راشه هلکه ته دی خو راشه زه دلته کې زه خپل ځاني د کمرې په سترګه باندې زه وایم زه د چا مدو ویلو له دلته نه راځم زه د دې ولس د هغه چا نه زه تپوس کوم زه سیاسي ورکرانو پسې نه ګرځم زه د هغه چا نه تپوس کوم چې دا د ګیس نه محرومه دی دا د بجلۍ نه محرومه دی دته لار نه پخېږي ولې نه کېږي دته صحت کارډ نه میلاویږي ولې نه میلاویږي تا ته خبره کومه ته لږ صبر وکړه تا نوم څه دی فرهاد دلته د تا په کلي کې تا ته څه مسایل دي موږ ته د ګیس غټه مسله ده چې ګیس سره شته نه میټرې لګېدلي دي او خلکو ته دغه لګولي دي شیزونه هوا راکاږي بل دغه تاویږي میټر بل رسي او ګیس نشته غټه مسله د ګیس ته بجلی که وي او که نی په بجلی څه کوي چې تا ته پخولو سړولو څه نه څه پې کوي په دې باندې دلته کې چېرته کوم مشر راوچت شو د ګیس جی ایم یې څوک هم چا تپوس نه ده کړی هسې په دول خلک لګېدي یو شي خبره تپوس نشته پایپونه راوړي په پایپونو خلک څه کوي خلکو ته ګیس نشته په لیکلي کې تپوس وکړه چاته ګیس نشته په میرو کې پایپونه لګوي په پایپونو څه کوي پته شو پایپونو باندې نه دا خبره غلطه ده چې تا ته ګیس نشته نو څه پې کوي په پایپونو باندې کوې څه او که نه زه یو پارټۍ هم سپورټ نه کوم پارټي پرېږده په پارټۍ څه کوې صرف بوټونو له رسي نور ته مړه د مهنګایۍ ته وګوره هر څه ته وګوره دا څه حالات ده مینوالو زمونږ په دغه حقیقت خبرو چې کوم دی هغه حضرت علي رضی الله تعالی عنه قول دی چې حق پرستی په لاره باندې او په رښتیا ویلو باندې په دغې باندې ته په خپل ځان باندې قایل نو ځان له د تلو چل هم زده کړه سیاسي غړي چې کوم دي لا اله الا الله محمد رسول الله دوو سیاسي کسانو دلشاد خاکسار ته په خپله داسې جولۍ نیولې ده یو پکې وفات شوی دی او بل ژوندی دی چې دلشاده د خدای خاطر وکړه یو خو چې دا دلته راشي دا خواران داسې او غریبانان داسې پرېږده دا کیسې یار او بلکې د کم غټان خلک چې کوم دي سیاسي او باداران خلک چې کوم دي د دوی نه چون زه په دغه یو شعر کې وباسم دوی وایي چې پام کو چې غریب در نه د ښې ورځې خاوند نشي دا زما د کشر ورور د خان د خولې خبره ده مونږ څه دی محمد نعیم محمد نعیم هم د دې ځای اوسېدونکي او بالکل هم دې ځای د دې ځای د مسایلو نه به بیا تاسو خبرې دلته کې څه مسایل دي دا عوام چې کوم دي دا د کومو مسایلو شکار دي دلته چې دا لومبۍ خو دا اوس ډینګي ده چې کومه مسله ده نو سپری شته هېڅ هم نشته ډېر خلک بیماران دي او دویمه خبره دا ده ګیس بیخي نشته او پیپ خورئ او درېیمه بجلۍ مسله ده مونږ ته او د نکاسۍ خو د مونږ د کلي بیخي حالات خراب دي بیخي د سکول مخې ته وګوره دومره اوبه ولاړې چې ماشومان پکې نشي تللی ښه دا راته ووایه لکه څنګه چې د سیاسي کم 2018 کالو او په دکه خلک د دې سیس تپوس کوي یا د تاسو نه د دې خوارو لس نه یا هغه خلک چې هغه کم د الیکشن په وختو کې راځي او دلته کې کوڅه په کوڅه ګرځي که هغه ارباب امیر دی که هغه خوشدل خان دی که هغه اشتیاق ورمړو که هغه بلو
هغه خلکو ته تاسو څه چېرته درخواست کړی دی کم کسان مو راجمع کړي دي ورغلي دغه آواز د مسایلو تاسو د هغوی تر غوږه ور رسولی دی یاره بالکل موږ د دې چې کومه پیټۍ کارکنان دي ټولو ته مو ویلي دي باقي دوله لاړو چې موږ ته د ټرانسفارمرو مسله ده چې کوم د هغوی کارکنان دي هغوی ته لګوي باقي یو کس ته نه لګوي او د دې دلته کې کم د لارو کوڅو کارونه چې شروع دي دلته کې کېږي تاسو یې وینئ دلته کې خو بیخي نه ده شوې بس بیخي بس یو خوشدل دغه پل وکړو خالي دغه میرې والا عمر تلا والا سپینډ کې لرې والا او باقي کار بیخي نه ده شوې دې پیرې موږ ته ډېر مشکلات او بالکل چې حلقه د خوشدل ده په دې باندې مونږ هم خوشدل ګرمو یوازې ارباب مونږ نه رانیسو ټیک شوله مونږ نه د چا سپورټ کوو نه د چا سپورټران یو نه د چا ټیپر په ټیټه سو نه د چا امینیتوب امپیتوب ټسو مونږ سره غم د دغه خوارو لست د مسایلو دی دغه مسایل دی مونږ ته حل کی یو سور کافر دي جی خوشدل خان ویل نه رسی درې کالو چې ته چې ویني بغیر چې کوم سړی دی سپورټر دا راشي چې کوم سړی مړی شوی کوم خادي غله راشي بس بیا موږ په سترګو نه درېدلی صحیح ده یو منټ موږ دا مانو چې ګیس هم مسله شته بجلۍ هم مسله شته ډېره ده موږ یو خو خلکو کې دا کار ده که نه چې میټر د یو هم نشته هر سړی یو منټ ګیسونه پیپونه هر ځای لګي دي هر ځای کې ګیسونه پیپونه لګي خو دا ده که نه چې ګیس موږ ته مسله غټه ده بله خبره ده چې هر سړی چې کوم د وینځي او اچوي که نه نو دا په وابډي اچوي په وابډي وینځي پوه شو ځکه په وابډي سري کوي په وابډي وینځي د کور هر سړی چې کوم دا ځان دپاره مسالې دپاره یې چېرې ماله چا کور ډېره بخانه که دا بخانه که یو منټ د کلي مسالې ډېرې دي ګیس نشته ګیس مسله غټه ده بله غټه خبره د خوشدل خان ده یې موږ د هلکې هغه مشر ده که نه تر نن تاریخه چا نه ده لیدلی اوسه پورې بغیر د غم خادۍ له رضي بل چا لیدلی نه ده کوم وخت کې چې هلکه اشتیاق سره وه که نه دا ټول ګواهان دي نه دا ټول ګواهان دي د اشتیاق عمره کار په دې زندګۍ کې څوک کوي په 73 سالو کې دا موږ منو د کلي سپی او د بار خان دا موږ منو پوه شوې والسلام بس کاکا نوم دی خو نوم دی څه دی ما نوم لمر ګل ده دا ټولو لکه زه یا بل پاټۍ په لاره لکه خدای پاک څوک نه که نه خیال ده اوس ګیس میټر خو ټول شته که نه عام شته بلو داخلي کې بلا ګیس بلو خو مثلا دغه تپوس مونږ هم کوو چې دا ګیس نشته دی کاکا خبره دی ما واوره کوم ګیس چې د ورمړو په نوم باندې راغلی او نن هغه ورمړ د دې ګیس نه محرومه دي د دې حلقې او د دې کلي درېو کلي ورمړو دا مشران چې کوم دي په ټیک شوه د دوی نه هم دا تپوس زه کوم چې دا ولې دا کلی دا ورمړ قوم ولې د دې څیز نه محرومه دي ما خو ته د بلۍ خو بل مسله شوه خیر ده که نه نو ګیس خو بل مسله نشته ګیس هم نشته ګیس بل له موږ نشته ټول د پاټۍ په لحاظ اوس هم دا ټول لګیا دي او غریب سړي ښځه پرې تپوس نه کوي ټول د پاټۍ په لحاظ کار کوي او خدای لپاره پکې یو هم نشته که هغه هر یو ده که پیپلی ده او که سورپوشی ده کار یو ده د پاټۍ په لحاظ لګیا دي غریب سړی کوس کې لاړو بس نو نه پوهېږم په دې خبرو چې کوم خلک دي که نه کومې پاټۍ کې دي بس هغه یو ځان ته راکاږي او دا نور سین کې لړي کوي هر سړی چې بس ما کور صحیح شي او دا بل د کور میراث شي زه به یو مثال پیش کما په یو ملک کې غلا شوي وه نو په هغه غلا پسې چې ډډون شروع شو نو د هغه ملک هغه د وخت چې کم قاضي و نو هغه غلا په هغه باندې ثبوت شوه نو کم عام ولس چې کوم نو هغوی ګوتې په خوله کې ونیوي چې قاضي خو به د عوامو فیصلې کولې اوس د قاضي فیصله څه وکړي دقسې حالات په پاکستان کې بیا زما د حلقې دي خو افسوس سره دا خبره کول غواړم چې د کوم ملک ادارې چې کومې دي چې هغه د زلزله زدګانو او بیروني پنډونو ته ناستې وي او هغه هړپ کوي د داسې قوم په حالاتو باندې د الله تعالی خپل فضل او رحم وکړي دلته کې د ما که بالا ورمړ دي که میانه ورمړ دي که پایان ورمړ دي د بالا او د میانه او د پایانو دا کم مشران هغه مشران چې هغه په وخت د الیکشن په ټایم کې دغه غټ سیاسي مګرمچان چې کوم دي دا په دغه الیکشن په وخت کې د خپل دلالۍ دپاره نیسي په دوی باندې دغه دلالي کوي چې دا خلک وغولوه په دې خبرې باندې
نه بیا د دغه قوم د دغه ولس دغه د کلي مشران تپوس کوي نه دغه د حلقې واکداران تپوس کوي نو مهرباني وکئ دغه ورځ چې کومه ده دا لرې نه ده چې تاسو به یو ځل بیا راځئ او د دغه ورمړو دغه خوارو لس چې کوم دی دی باندې به لکه د ملنګانو ګرځئ او سوالونه به ورته کوئ خو فقط د ارمړ نیوز افیشل په وساطت سره دلشاد خاکسار دی له دغه میسج ورکول غواړي چې د عوامو د اواز دا تاسو اورئ د غرض پټۍ په سترګو باندې مه کېدئ دا تاسو وینئ او د غرض مالوچ چې کوم دی دا په غوږونو کې مو ورکوئ دا تاسو اورئ نو مهرباني وکئ اوس چې د کومه دا د ډینګي دا خبره راغلې ده نو د دې مشرانو ته زه دا وایم چې تاسو لږه مهرباني وکئ چې د تاسو تر کومې پورې لاسرسي هغوی ته جواب وکئ چې دا د دپاره راشي او په دغې باندې سپری وکړي د دغې دپاره دغه ډینګي دپاره او کوم مسایل چې د دې 3 کلو ورمړو دلته کې پراته دي او خاص کر د ګیس چې کومه مسله ده ورمړو په لمنه کې چې نور کم کلي پراته دي هغوی هم یادو چې مهرباني وکئ دغه خلک چې کوم دي په دوی باندې رحم وکئ دا نن چې تاسو الله تعالی په کوم امتحان کې اچولی یئ د دې قوم دا واک تاسو له درکړی دی دغه امتحان کې چې کوم دی د خپلې پارچې ښې په صحیح طریقې سره وکئ چې صحیح رزلټ راوځي او صحیح نتیجې راوځي په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له اجازت ورکئ په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته